أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 52 آیت 52 سورۃ الشعراء کې وأوحينا إلى موسى مونږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان د دې خبرې اسرې چې د شپې بوزا بعبادي زما بندگان انکم متبعون یقینا تاسو پسې بعد درتلل کې دي شي امام رازی رحم الله یو تفصیلی تمهید تړلې آیت د تفسیر نه مخکې تفصیلی خبرې کړې دي هغه لیکي چې کله معامله د موسی علیه السلام ښکاره شوه خلکو دغه معجزه ولیدله فرعون هم ولیده الله حکم وکړ بیا بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ته چې دې ځان سره بوځه دا ځان سره اوښکه د دې ملک نه ځای وځې دلته نه او فرعون خو هغه بیا انښتې و دې تباه کول که نه د نسل استیصال یې ولګو د شپې دی وباسه او دغه شپه وي ظاهره خبره دا چې هغه عید فی هذه الليله عیدا نو دی بیا د خلکو نه کالي اغوستي دي قرض دغه دی کې امام رازی لیکي بیا دغه مالونو سره وتري دریاب غاړې ته فرعون چې خبر شوی دی نو سارے بیا خلک چاپېره لېږلې دی چې زر خلک راپاسې وې راغونډ شي پوجونه راغونډ کې چې ورشو زمونږ نه خو خلکو تښتېدو نه دغه ټایم چې دی خبرې کوي نه د موسی علیه السلام او دغه د قوم سبت صفات بیانی او د ځان مدح کوي د ځان ستاینه کوي او د هغې بدې وي ستاینه داسې کوي چې بد داسې وي چې نه هؤلاء لشرذمة قلیلون یو داسې کړی چې دا مړه سره لږ غونده کې خلک دی په دې ملک کې غوبل جوړ کړی دی یو دوه دانې خلک دی دا اول وانهم لنا لغایظون بلې دا ویلي دي موږ د دا غوسه کوونکي دي بلې دا ویلي دي د ځان ستاینه کې و انا لجمیع حاضرون موږ دې له کنټرول کوونکي ورځو پې او موږ خو وسلې والا زورور خلک یو دا درې خبرې امام رازي لیکلي امام قرطبي دلته لیکي لما كان من سنته تعالى في عباده انجاء المؤمنين المصدقين من اولیائه کله چې د الله عادت دا دی چې خپل نیکان بندگان خپل اولیاء هغه صدیقین هغه بچ کړي تصدیق کوونکي د نبی د الله د توحید او د رسالت هغه بچ کړي او کافران تباه کړي چې هغې تکذیب کوونکي دي نو دغې سنت په سلسله کې الله موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې بني اسرائیل وکاږه ابن کثیر دلته لیکي تفصیلي هغه چې کله موسی علیه السلام ډېره زمانه د مصر کې تېره کړه په مصر والو باندې حجتونه قایم شو فرعون هم خو ولیدل هغه چنده خان پیراللو هغه مولا خان پیراللو هغه ټوله زمانه موسی علیه السلام په مصر کې تېره کړه فرعون ښه پوه شو چې دا ښه صحیح سړی دی نه بیا د فرعون د پوهې دپاره بله لار نه وه سوا د عذاب نه په دې وجه الله موسی علیه السلام ته وویل چې ته دې اوښکه بني اسرائیل او زه په دې عذاب راولم زه دې تباه کوم تاسو دې وکاږئ خو تاسو پسې به دې درځي که تاسو وګورئ یونس علیه السلام قوم وګورئ بل وګورئ بل نه هغې کې قوم پیغمبر پسې تللی نه دی مخالفو خو دې کې دا چل به کېږي چې دې به پسې ځي دې به پسې ځي الله به دې هلته هم خلاصوي دا ډېر ظالم و دا سړی او ته هلته ځه چې الله تا ته کوم دی ته حکم کوي موسی علیه السلام ته وي نو موسی علیه السلام همدغسې وکړو دې د خلکو نه کالي وي واغېستل دا ټول تفاسیر لیکي نه هغه ټایم د نورخاته په وخت کې دی لاندې کړي دی ګیر کړي دي هغه ټایم ګیرولې او په دغه شپه باندې مجاهد رحم الله نه روایت دی چې سپومې تندر نیولې وه او موسی علیه السلام تپوس وکړو د یوسف علیه السلام د قبر په باره کې هغه ورته یو بوډۍ ورته وښو هغه تابوت ځان سره اوچت کړه د یوسف علیه السلام دا بیا ووتل ځکه چې هغه وصیت کړو یوسف علیه السلام چې کله تا خو دلته نه وځې نه ما دا لاش په ځان سره وړی حدیث دی په دې سلسله کې عظام د یوسف لاش د یوسف علیه السلام مراد دی اډو کې نه پیغمبر هغه خوري کوي نه الله هغه حدیث په دې کې لیکلی دی ابن کثیر نقل کړی دی
د ابن ابي حاتم نه زه وروستو د هغې نور تخریج ویم تاسو ته هغه دا وایي حدیث تفصیلي دی دلته مقصدي ځای وم ته دومره کمزوری چې په شان د بوډۍ د بني اسرائیلو نه شې نو صحابو نبي سلم ته ووایي مراد د دې نه څه دي بوډۍ د بني اسرائیلو څه وه نبي سلم فرمایلی نه موسی علم ما اراده چې کله موسی علیه السلام وغوښته چې زه د بني اسرائیلو سره وځي نه لار دې غلطه شوه نه بني اسرائیلو ته وایي چې دا څه وشو شپه ده لار غلطه شوه مونږ خو روان یو هجرت کوو نو علما د بني اسرائیلو ته ووایي چې مونږ تاسو ته یو خبره بیانو چې مونږ د یوسف علیه السلام نه داسې سینه در سینه را روانه ده چې کله هغه وفات کېده نو هغه زمونږ نه زمونږ د مشرانو نه پوخ لوز اخیستی چې د مصر نه به ځې خو په دې شرط زما تابوت به ځان سره وړی موسی علیه السلام ورته وویل تاسو کې چا ته پته ده چې د هغه قبر کوم ځای دی نو هغې وویل چې بس یوې بوډۍ ته معلوم دی بوډۍ ډېرې زمانې وه که نه د هغه مخکې به ښخ شوی نو یا هغې ته به د خپلې نیانه کیسه یادوه د خپلو مشرانو نه مشرانو قبرونه خلکو ته یادي که نه نفارسل الیها فقال لها دلینی علی قبر یوسف هغې په سوال جواب وکړو ویې ورته موږ ته قبر د یوسف وښیه فقالت هغې ورته وې چې تاسو ما یو فیصله کوئ یو فاینل خبره دی به سره ځم ویسو وي دا ووایه چې دا سره به جنت کې یم بس وي ټیک ته په دې باندې بیا دي رضا راغلی ده تلي دي هغه دریاب کې هغه خښ دی فانطلقت معهم الی بحیره دریاب ګوټې غونډه تللی دی وړوکې دریاب دلته کې اوبه بهیږي چې دلته نو هغه یې کنسته د یوسف علیه السلام لاش یې د هغې نه ریستی چې څنګه هغې ریسته که نه نو لاره رڼا شوه نو دی بس ابن کثیر لیکي هذا حدیث غریب جدا والاقرب انه موقوف صحیح خبر ده چې دا موقوف دی غریب جدا وی ډېر کمزور دی دا خو دی وی خدا وره دا ابو یعلا په خپل مسند کې نقل کړی دی ابن حبان هم نقل کړی په خپل صحیح کې حاکم هم نقل کړی مستدرک کې من طریق محمد بن فضیل عن یونس عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى وقال الهيثمي في المجمع هغه وی چې رجال ابي يعلى رجال صحيح دغه مسند ابو يعلى سند صحیح دی ها هغه سند بالکل صحیح دی ندی خو بني اسرائیل سره په لاره باندې دغه کیسه وشوه چې لاره تیاره شوه پې هغې لا شو د یوسف علیه السلام جسد مبارک ځان سره واغست لاره رڼا شوه او دلته په مصر کې سار شو اوازونه کې یې لکه ته روړه که نه هغه چیر وړه برش مش روړه نوکرانو ته اواز کوي بني اسرائیلو ته سیټان پاهېدل که نه انګریز پاسې د جي بنیا ته اواز کوي بنیا هندو که نه چې ته راشه مال لګې چای پیو که د بنیا پوره بحث چې تاسو ګوره شهاب نامه وګورئ د بنیا بالکل پوره شکل راکاږلی چې بنیا څه شی و او یو بله په خوله کې اوبه اچولې بل بوله خپې چاپي کولې بل بوله سر مالش کوه انګریزانو له دا هندوانو پښتون خو په دې ټاکو چې پښتون خو منه نه که نه پښتون خو وایي چې یم نه زه یم تا زه څه ومنم چې بنیا ته اواز وکړو نو بنیا خو نو بني اسرائیلو ته اواز وکړو یې لکه راشه دا وکړه دا وکړه نو سړي پاهېدلی که نن به دا چې و دا څه به څوک کوي دا میخې به څوک لوشي یو کسان خو وتی دي الا شابه پوج راویخ کې ټول راغونډ کې چې شابه ودانګو پوج رډي کې سړی رانه وتی دي دا ټول تمهید تفاسیر مخکې تړلې دا به ذهن کې دی آیت کې بعنوان آیت کې دا خبره چیرلګي عنوان به دی سیدنا موسی علیه السلام هجرت او د فرعون تعاقب کول فرعون د هغې په تعاقب کې وځي او پسې شوی دی وأوحینا الی موسی ان اسر بعبادی وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان د دې خبرې اسرې چې د شپې شپې بوځه بعبادي د ما بندګان شپې شپې بوځه امام طبري لیکي موږ موسی علیه السلام ته ووایي چې دا فرعون ډېر لوی سرکشه شوی د سرکشي رس تر ورځه سیوا کېږي دې ټیک کېږي نه د داسې وکړه چې د شپې بني اسرائیل بوځه لیلا من ارض مصر طبري وایي د شپې شپې د مصر د علاقې نه اوښکه عصر لفظ راغلی فعل امر دی که نه اسرا یسری اسراء اذا سار لیلن د شپې چې یو بنده ځي د شپې تک ته د شپې تلو ته اسرا ویلي کېږي اسرا ویلي کېږي اذهب بهم باللیل سمرقندي وي د شپې شپې دا وکاږه د شپې بوځه د ورځې خو ایستې نه شي که نه او بعبادي یې ویلی دی زما بندګان بوځه امام قرطبي وي وسماهم عباده لانهم آمنوا بموسی عباد او ځکه ویلي چې دی ایمان راوړو په موسی علیه السلام ایمان راوړو که نه
حضرت شیخ لګیا سن الکلام کې عبادی او تپدې وجه ویلې چې بنی اسرائیل په دغه زمانه کې د الله په عبادت باندې مضبوط وکړو. تاسو دی اوخ کې موسی علیہ السلام ته تاسو وځه انکم متبعون یقینا تاسو پسې به درتل کې دي شي فرعون او دغه لښکر به تاسو پسې ځان دررسي. طبری لګي امام طبری ان فرعون وجنده متبعوک فرعون او دغه لښکر تاسو پسې بدرځي تاسو پسې بدر لګي تاسو به د مصر دتلو نه رامنيږي تاسو پریدي نه رسرنا. امام طبری وي. امام قرطبی لګي ان فرعون او دغه قوم به تاسو پسې درلګي د لپاره چې تاسو مرتد کی. د دې په ضمن کې دا خبره ده امام قرطبی لګي وفي ضمن هذا الكلام تعريفهم ان الله ينجيهم منهم. د دې په منځ کې دا خبره ده الله دی پوه کړل چې الله به تا د دینه بچ کی تاسو به د دینه بچ کی دې به پسې درځي خو تاسو زه. نو موسی عليه السلام وته د بني اسرائیل سره افترکت طریق الى الشام على يساره وتوجه نحو البحر ګس طرف ته چې کملار تل و شام د نغې پرې خودا او دریاب طرف ته مخ کړه الله او دغه لار خو بغیر روان شو. په دغه غزا نه هر سړی د بنی اسرائیل نه بوته وي چې لار دې پرې خو ته پکم روان شوې شام ته بوزو ته پکم روان ناغه ته وي ها کذا عمر تو ما داسې حکم شوی چې په دې ځا ولې الله خو فرعون بوته ډوبېدو لګنه چې هغه پسې راځي حال ته مو د کول کې روان دي منګکان ورازي دریاب ته ور ورځيږي. ان جسار شو فرعون خبر شو چیرې کسان خوبوتی دانګلی دي دی پسې روان شو چې کسان کم خو دي وي پدې تي دي جی تاسو کوا نو پسې و لګېدو زرګاو باندې خلک ته ای باندې بحث کوم ان شاء الله. امام بیزاوی لګي تاسو پسې و فرعون او دا غلخ کړي درځي نوم دا اصل وجه دا چې د شپې وته حکم او ته پدې وجه کو چې دروازه قوته نه اورته نشي د شپې وزه دیوا فراعنه پراتی شراب کباب په والی بزان وباسه ته فارسل فرعون فی المدائن حاشرین دا چې سار شه داغه نه پس بیا شو ناغه دی آیت کړي فارسل نولګل فرعون فی المدائن پخارونو د مصر کې په مختلفو شهرونو کې هغه ولګل حاشرین ډنډورې خلکو وکړه چې خلکو هغه فوج زمونږ ټول رډي شي او ځوانان امروزه کم چې جنگ والدي زمونږ غلامان تختیدلي چې را لاندې کو ټول روزه سړیا د مصر متباشي سړیا هغه مزدور چې وو به تنخواه مزدور هغه دانګل شابه راجم شه کسان را نخپی وخی فرعون د دې نواله یسو آیتونه پورې د در ډوبېدو پورې پخپل د خپل تدبیر په جال کې وګيري پخپل کم تدبیر او چل چې جوړی کنه ایګه پخپل ګيريږي چې زو اغیرا ټینګو مېس کې پخپل دوا کیږي څنګه چې میدان کې شرمېدل او پرون موسی عليه السلام ناکام کو دا غره پاره جادوګر راوستو ال د پخپل او شرمېد دې کې د الله حکمت چې فرعون خپل ټول قوم خپل پوجو په خپل ډوبېدو د بار روان کو راځي وي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین نو لګل فرعون په خارونو کې د مصر حاشرین جمع کون کې سره جمع کون کې امام طبری وی چې د لخر او د اقام را جمع کې وو ته وی چې خلګه مزدوران خو تختیدلی دي را جمع شي چې ور شو بشاوه امام بیزاوی وی دا ډنډو جانې الو لګل چې کله خبر شو چې کسانو خپېس پکې کړی دي چې څنګه خبر شي ول شابه فوري اورډر د باچا چې ټول فوجان راځم کې فوج خورډی نو کنه فوج خورډی نو هغه خبرو چې دا چل بکیږي موږ بیا زو ان هؤلاء لشرذمه قليلون فرعون زدام وی ویلو ته دا هغه اورډر کې دا خبره وا ان هؤلاء فرعون دا ویل یقینا دا بنی اسرائیل لشرذمه قليلون خامخا ډله دا قلیل معمولی غونتا مرسه پوچی غونتا خلک د روزه جزر په ورشو دا فرعون هغه ززان ستاین دي د بنی اسرائیل اوس پکاوي دي دا څه پوچی غونتا خلک ته مړه دوه درې دانې خلک ته دي تو ګوره ان هؤلاء
حولین مراد بنی اسرائیل دی یقیناً دا بنی اسرائیل لشرذمتن شرذمہ الطائفہ ڈلا ابن قتیبہ طائفی تو شرذمہ و شرذمہ فی کلام العرب القلیل زجاجوی معمولی غنتا خلق دے الطائفۃ القلیل امام رازی وی الجمع القلیل المحتقر والجمع الشرازم امام قرطبی معمولی غنتا کہ سپک غنتا کہ بیزت خلق دے صحیح معنی دادا سلو غنتا کہ بیزت خلق دے سڑیا الشرذمہ جوہری وی الطائفۃ من الناس والقطعۃ من الشیء دخل کو یوڈلا او داس معمولی غنتا سیزونه چې راجم شي قطع هغه ته وي وصوب شرازم ای قطع لام پدې شرذمہ کې لام چې کم داخل لګا لام د توکید ده د تاکید د بار ده مړه سے پوښي غنتا خلق ده وکثیرا ما تدخلوا فی خبر ان دا دلدا قلیلون معمولی غنتا کې معمولی غنتا کې خلق ده مجاهد نه په صحیح سند سره نقل دی جدي په دغرض باندې شپږ سوه زرو دا دی وي خدای باندې ورستو ان شاء الله دا تنقید کوي ابن کثیر چې دا ټول اسرائیلیات دي مړه دې کې صحیح حدیث نشته چې دومره زرو دومره دا څه خبرې دي امام رازی لیکي دغه مختلف روایت نقل کړي دغه وی چې ثم مختلف المفسرون د مفسرون اختلاف دی په دې کې چې دا ډله د بنی اسرائیل څومره وه نو ابن عباس وی چې دا اغم دغه خبره شپږ سوه زره جنګېدونکي وو دون 20 سنه لا شاب فیهم دون 20 سنه ولا شیخ یوفی علی 60 سوى الحشم وفرعون یقللهم لکثرة من معه بهرکیف دا خبره ټول اسرائیلی روایت دي دا اسرائیلی روایت دي او فرعون چې پسې ووت نو 300 زره لښکر وغه سره دا مې اسرائیلی روایت دي ټول پاس وارو تورې وې واغو دغو خله وتی به ټانګي ارسه به او موږ سره پای کې صحیح سند سره خبر نه تاریخي روایت دي په دې کې بایبل بیا ډېر خبرې کړي ډېر زیات خبرې کړي تفسیری خبرې دي وانهم لنا لغائظون فرعون ته وی وانهم لنا یقینا دی دا بنی اسرائیل موږ له لغائظون خامخا غوسه کوونکي دي مړه اسه مې غوسه کوي سړیا دا خپل پوجان هغه رډی کوي کنه هغه ته غوسه کوي چیرې بچا سے پدې غوسه کیږي چې هغه غوسه کینې پوجان هم غوسه کیږي نه خو بیا ډبل غوسه وباسي تاندار صاحب چا ډرو کې ته بیا ګور اسپاګی ته څنګه چل کوي وانهم لنا لغائظون او یقینا دا بنی اسرائیل دا معمولی غون ته ټولګي موږ له غوسه کوونکي دي نو امام طبری هغه لګي چې دی یو په دې وجه غوسو چې د شپې ملائکو د دې ټول بچي وجلو د فرعونانو کم چې ابکارو کنه ټولې وجلو ا دې باندې يهوديانو به فلم جوړ کړو د فرعون په دې کیسه پښپې د یو ماشوم هغه مړو نه پدې باندې غړي سره غوسو خدا غلطه هغه غلط پدې باندې چې هغه دې د بخپل وجزه وزه بني سایو ته بخپل وزه نه دغه غلط دی ځکه چې قرآن خلاف دی هغه وی چې دا موږ د خپل تاریخ پرانا کې جوړ کړ تاریخ ته غلط دی مړه د قرآن خلاف دی نو واړو مړشي وو ټیک ده خو لیکن فرعون هغه ته بخپل نه دی ویلي چې لړ شي الله ویلي بني اسرائیل ته تاسو لړ شي وخت موسی علیه السلام ته چې وزه تاسو ابن جریج نے روایت ہے وانهم لنا لغائظون یقول بقتلهم ابکارنا من انفسنا واموالنا یا خدا ماننا بل دا چې دی موږ په دې وجه غوسه کوون کی دي چې زموږ نه قرض کالی وړل وګوره کالی رانه وړلو دا خبره ناممکنه وانت ما تخکاری چاغي دی کالی را کې هغه غلام له سو کالی ورکی سپلیا ولنه ورکی مړه ته بوله کالی سا ورکی دا مثالیات تی ګوره ها چې کالی را کا پورې وادر دریاب نه دا زنه منم دا خبره صحیح سند سره ثابت شي وونه صحیح سند کم دی یا پدې خبره باندې غوسو دي چې ګوره دي زمونږ نه وتل زمونږ د ځمکې نه روان دي او دلته نزینه موږ وسکو امام سمرقندی وی لغائزون لمبغزین موږ له غوسه کوونکي چې دې زمونږ کالی وی وړلو دا سمرقندی لیکلی غازنی الشیء اذا اغضبک سمرقند ابن جوزی وی دیس ز غوسه کړه ما کنه غازنی امام رازی وی معنی دادا دیدا سے کاورنه کې چې مونږ غوسه کېو زمونږ سینې پاغې تنګيږي
سمانا یو خود کالی خبر ده. دوی مداوی خروج بنی اسرائیل عن عبودیت فرعون و استقلالهم بانفسهم چې بنی اسرائیل د در عبادت نه در غلامین ووتل، عبودیت غلامین ووتل. ښځه ما د غلامان وتښتېدل، بغاوت یې وکړو، نو په دې باندې غوسه و چې دا دومره مزدور به زره کم نه بیا را پیدا کوم، په زرګونو مزدورو په سوونو، په دې غوسه کېدو. درېیمه وجه ودا د مخالفتهم لهم فی الدین و خروجهم علیهم، په دې وجه غوسه و چې هغه خلکو د دین نه ومنلې. بني اسرائیلو د الله ربوبیت منو، د ربوبیت نه منو او د خلاف بغاوت وکړه، په دې غوسه شوي. ښه وګوره رب العالمین زه مو دی ما نه منیم. څلورمه وجه هم د دې په شان ته ده، هغه وایي چې ځکه چې هغې فرعون اله نه مانو، نو په دې وجه غوسه و. دا درې واړه خو یو شان شوې، یو شان شوې که نه. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، او یقینا مونږه خامخا مونږه ټول قبطیان او ټول د فرعون دا څومره ملګري چې مونږه ټول حاضرون هوښیار یو. حاضرون بله معنا ځال سره وسلو والی یو، مونږ سره ښې تیرې تورې دي ګوره وته، خو دا مطلب څه دی؟ دا به د پور را پورې وباسو که نه. یا مونږ ښه بیدار یو، احتیاط کوونکي یو، مونږ ښه بیدار یو. امام طبری لیکي قراء په دې کې اختلاف دی، حاضرون کې د دې اختلاف دی. تو کې یو طریقې سره لولي، څوک بل طریقې سره لولي. درې قرائات دی په دې کې، حاضرون، حاضرون او حاضرون، دال سرم دی، زال سرم دی، او الف نه بغیر هم دی. دا خو امام رازی بیا لیکلي دي، او د لیکلي د په دې کې دوه قرائات نقل کړي، لجميع حاضرون بغیر الف، او فرا به وي حاضر الف سره. هغه د دوه قرائت لیکلي امام طبري، هغوی دواړه صحیح دي. څوک وایي چا چې ولس ویارې او صحیح دی، او متواتر هغه دی کم چې اوس قرآن کې موجود دی، دا متواتر دی. نه حاضرون مونږ خپله کار برابر کړی دی، مونږ هر څه جمع کړي دي. سدي به دغه معنی کولی. ابن جریج به وایي مونږه وسله رډې کړې ده، مونږ خو وسلې والو یو، مونږ ښه برابر یو. دی خو مونږ له غوسه کېږي، خو مونږ سره ښه زبردست ټوپکې دي. خلک وي غم مه کوه، یو غل که راځي به خو هغه زبردست ټوپک دی، هغه خلک پوهېږي که نه، په دې بیا برابر کړمه. والحاضر المستعد، مونږ ښه تیار یو، سمرقندي مونږ چاکو چوبند یو، مونږ ته رډي نه یو. والحاضر المستيقظ، مونږ ته ویښ یو، مونږ ته بیدار یو. او الحاضر الذي يحضر في الفور، فوراً چې هغه ځان رډي کړي او تیار شي که نه. امام رازی لیکي نوی چا چې د لوستنه د دې کړی حاضرون سره، ذهب الى ان قوما من عادتنا الحذر و استعمال الحزم، منګه ډېر همت والا خلک یو. چا چې حاضرون ویلی دی ناغه وی معنی دا ده ان قوما ما عهدنا ان نحضر الا عصرنا هذا. بهر کیف دا آسان تفسیر چې بره ما کوم کو آسان دی. فاخرجناهم من جنات وعيون، من ایستل دی دا فرعونان من جنات وعيون، دا باغونو او د چینونا. الله وی مې کاغل ښه دی مونږ کاغل روم باسل دغې باغونو او دغې چینونا، دغې مزهدارې سویمنګ پولونه مباسل. اشاره ده په دې درې روایتونو کې چې د الله عذاب راشي که نه، دنیوي ساز سامان ستا نه پکارېږي. دا متاع د دنیا چې دی که نه، دا د هېڅ نه پکارېږي. ښه نه بیا باغونه او د چشمو یو بل سره مناسبت و، ولې چې باغ یو چشمه پکې نه، نه باغ به څنګه وپایي. نه ځکه یې د هغې برغ ذکر و. او د خزانو تعلق د بنګلو سره، چې بنګلې نه خامخا پیسې خو پکېږي که نه، چې بنګله خالي نه څه کوي پې، یو بل سره تعلق و، نه هغې یو ځای ذکر کړل. فاخرجناهم من جنات وعيون، مونږ ویسل دا فرعونیان د باغونو او د چینو نه. خو آسان دی په دې کې تفسیر څه نشته دی. الله وی مونږ ویستل، الله دې په زړونو کې طلب پیدا کړ چې بني اسرائیلو پسې لړ شي. امام رازي لیکي نه ځکه الله نسبت دې ځان ته وکړو، ځکه ځان ته کړی دی. دې کې ډېر تفصیلي لیکل دی کې دا بیا امام رازي کړی دي، نه امام قرطبي ډېر تفصیلي لیکلي کړي. اوږده واقع هغه د مصر واقع کې بیا عمر بن عاص واقع ته تللی دی چې هغه هلته کې و،
ناغه به دریای نیل چې کوم دی کنه دا دریا د زمکه د اوبو بادشاہ دی دریاونو بادشاہ دی نه خلکو باغې ته یو پیغه جنې غورځول کال پس کنه ناغه وته وی چې نه دا رسم رواج خو زه ګوره نه منم دا اسلام اوس راغلی دی هغه زموږ دا طریقه ده چې دا ته مونږ نه غورځو نو دی بیا وبن را غورځي جنې را کالو ډکا ناغه خذل کوم عمر فاروق دا چې نیل کې خدل لکه دا یو لانجه ده دریای نیل کې چې دیو ته پیغه جنې ورولي او دی داسې هغه ته وی یو خط درلېږه ما خط به ورته ورغورځي عمر فاروق ته خط لګوي دا د الله د بندن تا طرف ته لیکل شوی دی کنه کته د الله په حکم روانې کې روان شه په خپل خو زینړو اون چلےږي چا خط او تو ورځ بس نیغ به د بیا ای کې دادی من عبد الله امیل المؤمنین عمر الی نیل مصر دا د الله د بنده امیل المؤمنین د عمر د طرف نه لیکل شوی دی د مصر د دریاب نیل دا اما بعد فان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري کته په خپل خو بهيږي نړو نه بهيږي وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك کشر الله واحد قهار شغتا چلی نفنسل الله من الله نه دا سوال کو چې واحد قهار اجداد او بوي قال فالقى البطاقه في النيل قبل سليب بيوم وقد تهيأ اهل مصر للجلاء والخروج منها بارګه هغه روان شي څنګه پکې وګورځو کنه هغه روان شو د مخ کې نډیر ډاکډاک بيدو دلته نورم تفصيلات دی کې نشودلې وکنود ومقام کریم امون او کاغل دی د خزانونا او د غزې عزتمندونا عزتمند چې کمزه او عزتمند دی خپل کرسي و دنګ خبرابر زوینو کنه پالنګونو دا غینه موکاغل د فایده مند زوینه مو او کاغل وکنوز و مقام کریم خزانه و د دې د سروس بنو الله دا غینه وستل او مقام کریم دی عزت زه منبرونه هغه دی له جوړ کړی شو دی په غي باندې ناستو سمرقند می مقام کریم المنازل الحسنه خيسته کورونه مزیدار زوینه هغه منبرونه له سروس بنو د ملغلورو چې دا فرعون په باندې ناستو سورہ دخان کې به وی کم ترکو من جنات و عیون ثم ډېر باغونه او چینه دي فرعونانه پرې خو د شاده اته پاتې شو پګار نه شو کافرو امام مجاهد وی کنوز او د ویلې شوی دغه دی مال ته کنوز زکه چې داغي د الله په لار کې دغه نه روپیم نو خرج کړي نو خزانه ده نو تور مار دی او د 60 نمبر تاویږي الله په لار کې چې کمال نه خرج نه کیږي نسری حدیث کې سری الله داغه نه تور گانجی مار جوړي گانجی مار په دی وجه چې پکې زهر ډیری کنه ښه او له بده یو وخت ټاک ورکی بیا پرې بل نه هغه ته انا مالو کا انا کنزو کا دستا مال مو دستا خزانه ما نمال چې په خوب کې ویني مار نه مالی کنه ښه مار بیا قسمونه دي توړ دي څنګه دي کم حالت کې دي تیمون دي نشته راخي خوبو مقام الکریم نه مراد یرید المنازل الحسنه والمجالس البهیه امام رازی مزیدار مجلسونه خپل زیونه دا چمن دی یو سره بل سری کنه نمونږ د غمزو د زینو نویستل الله پاک وی ال د نویستل ام بنی سایو الله ورکل امام قرطبی لیکي زر منبرونه ال تلګیدل نظر کرسی و زر الف جبار اند زر ظالمانو و زینان د پاره هغه باندې بدی فرعون ته کې نسل فرعون خپل بیا زبردست خو کنه بغي وبره ناستو یوسف علیہ السلام یو مجلس نو هغه باغی لیکلی لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله دا خپل دفتر وکنه دغه سانو دفترونو په کې دغه قیمتي کرسی او ته لګیدل فسماه الله کریمه بهذا خدا اس پوجه کم زوینو یا دا غیر زینونو زوینو غم ډیر مزیدارو الله دا غینه ویستل لما وردی وټول ویلی خو صحیح خبره دا انها المساکن الحسان کانت تکرم علیهم اغا زوینو دی په دې کې به د باچایانو وزیرانو د مشیرانو عزت به کې کېده چې باقی د خادمانو خ تازه او بو د سراحه او د سيزونه موجود ولدی کنه مقام په لغت کې موضع ته ویلی شي موضع زه مقام فی اللغه الموضع چې د میم زوري او چې د میم پیښ شي نبي اغازه ته وي چې پاغي سړی ودرېږي
کذالک وورثناها بنی اسرائیل کذالک دغشان خبرهم دغشان تدا وورثناها ورکل منگا دغ سیزونا دغ زیونا بنی اسرائیل لا انعام تا گورا کنا داغینه به اخلی دی لبه ورکی دنیا چې چا د عزت ذلت د الله په اختیار کړي مالداری او غریبی د الله په اختیار کړي دیونه ولی بل ورکی کذالک تو بری وها کذا اخرجناهم من ذالک دغه شان د مونږ د فرعنا ویستل دغه زینو نالک څنګه چې تا د پدې آیت کې وغرستنی آیت کې ولستی شو کذالک ودا معنی دا سمرقندی وی کذالک دا معنی دا زدا سے کار کوم آغا چا سره چې زما خبر نه مني زما امر نه مني الله وی ابن جوزی الامر کذالک خبرهم دغه رنگ څنګه چې مونږ وې وورثناها ورکل مونږ د غزوینه په میراث او خیراتی می ورکل بنی اسرائیل لا اغه می ورکل کله چې دی مردار شول څه زمانه وروسته بیا ما ورکل غیدا فورا نه دی راغلی دی دلته دی غدلی شام ته بیا وروسته په دې باندې بردی حکومت راځي په دې باندې بردی حکومت راځي سليمان علیه السلام داود علیه السلام روسو زمانه کې خو ته پاتې شو کنه دغه وخت کې مصر کې بیا خانه جنگي شروع شوه ده ته دا فرعون ډوب شو کنه درز شروع شو سورۃ الاعراف کې د اشاره شوه ده 137 آیت وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ورکل مونږه دغه قوم لا چې کمزوري کړی شو سمول ورکل مشارق د ځمکې او مغارب هغه چې مونږ پکې برکات اچولیو ستا د رب وعده پوره شو هغه بهترین وعده په بني اسرائیل په دی وای چې هغه ټینګ شو په دین باندې ټینګ شو په مسله توحید باندې ټینګ شو هلاک کړل مونږه هغه سوچ فرعون کولو دغه قوم مونږ تباہ کو کم چتونه چې هغه جوړول هغه مونږ تباہ کړو سورۃ الاعراف سورۃ القصص 15 شپږم کې به وي د دې آیت ترجمانی او د دې تفسیر ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض امونږ دا وختل چې مونږ احسانو کو پای کسانو چې کمزوري کړي شو په مصر کې او کو هغه مشران او کو هغه وارثان د ځمکې ونمکن لهم في الارض او دا غي اختیار کې ورګزمکا د مصر ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون او حامان او دغه لخر ته هغه څه خو چې دغه نه دی یریږي هغه یریږي چې د موسی علیه السلام او د قوم را بر نشي الله وی خیم به وته خندا خدغه کیسه وا چې الله په کې مونږ راويستل دا هغه دنه او د پلانې دنه مقام کریم نه راويستل کنه خو پسې لګیدلې دي او موسی علیه السلام روان دي نو اس کیسه واپس بوزي موسی علیه السلام لا فاتبعوهم مشرقین فاتبعوهم دی لاندې کړلغي یا روان شول دی بس فرعونیان مشرقین د نور خطو په وخت کې روان شول پسې نور خطو په وخت کې پسې روان شول دی هغه پسې اولګیدل په وخت د نور خاطه کې ندا بی دین سړی د انور خطو ټیم پورې دی د پروتي ندی خبر وځه پښمنی کې به وته فاتبعوهم مشرقین تو بری معنی کی فاتبع فرعون واصحاب بنی اسرائیل فرعون دا غلخ کرو لان دکرل بنی اسرائیل ورورا سو روان شو لگی بسی مشرقین کا جنور پڑک ہو یا سار شو نور رو خود دا خیدل دیدی پا وقت شروع کے من اشرقت شم شروع نزا طلعت یہ پدی کہ بیا اختلاف تے چی ولی دا فرعون تاخر کرده خلق وی کنا نو یو دا وجه چې په دغه شپه دې ډېر واړه مړه شي په هغې باندې وبا راغلی وه دویمه دا چې په فرعون باندې لاره کې توره وریځ راله د هغې ته ډوسه ښکارېدل نه توره وریځ وي تکه توره راله د هغې نوي لارې ګډې وډې شوې دلته ابن کثیر بیا هغه ټول روایت باندې تنقید کړی دی چې فرعون ولګې ټولې خلک راجمع کړل د مصر نه هغه مشورو والا اول الحل والعقد والدول مختلف وړو وړو وزارتونو والا خلک عمرا وزرا کبرا رؤسا او لخر ټول راجمع کړل او کوم خلک چې وی چې دی شپږ سوا زرا او زرا دومره زرا په زرګونو اسپوالو دومره داسیو دومره داسیو علي سایلیات د سایلی روایتونه دي قران حدیث کې نشته
او کعب الاحبار بګي وی کعب الاحبار مشهور دروغجن دی هغه وی چې دومره اته سوا زرو اسو ادهم سنو پلکیندا چرګي بګي ففي ذلك نظر دا خبري ما صحیح نه ښکاری نو صحیح خبره ده چې دا بني اسرائیل ځان باره کې دا نشته وشتي دي الله تبسو صحیح فتح ده ټیک د فرعون د خپل لښکر سره ودی تعداد نه معلوم فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون موسی علیہ السلام صحابه زوی اصحاب موسی دا صحابه نو زو اصحاب موسی انا لمدركون فلما ترى الجمعان کله چې دواړو ډلو یو بل ولیدو فرعون ورسېدلی دی کنه قال اصحاب موسی ویل مرګرو د موسی علیہ السلام انا لمدركون یقین مون خلاندې کړی شو مون خلاندې شو اوس پس کو لاندې کړو سړی خو هغه ضرور رسید فلما ترى الجمعان کله چې دواړو ډلو یو بل ولیدو ترى تناظر امام طبري وی ډله د موسی علیہ السلام بني اسرائیل ډله د فرعون قبطیانو دواړو یو بل ولید په یو بل سره کې نظر ورپرې وته تقاربا نږدې شو یو بل ته سمرقندي وی او یو بل ولیدو ابن کثیر لګي هر فرقه خپل مرګري ولید مخالف ندغه وخت کې وې مرګرو د موسی علیہ السلام انا لمدركون مرګرو د موسی علیہ السلام چاته وې قال اصحاب موسی سمرقندی ویلی موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وې کنه مرګرو د موسی علیہ السلام ته وې ومن خلان دګلی شو و دشمن خورو رسید ده انا لمدركون انا لملحقون طبری وی فرعون الاخر خدا در سر روان دي سبکو یدرکنا فرعون لاندې ګړو موسی علیہ السلام ہوتا وین سړیا مونږ هم لاندې ګولې شي امام قرطبی لیکي قرب منا العدو دشمن خدای نږدې راغی مونږ طاقت نشته چې څوک بګدالي کې چاغي بیا د موسی علیہ السلام ته بیا بدر دوی استاد الله صدا وګوره کنه تاوی په دې زوده دی رال کنه او مخه د ریاض د دشمن دی دا آیت وی دی وقالو یا موسی اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا كانوا يذبحون ابناءنا من قبل ان تاتينا من بعد ما جئتنا يدركون اي في الساعه فيقتلوننا من برالان دي کنه یا من علاج ختم هم کی کته نوې نو دې دم بچی لاله ول کته را دې نو اوس دی بیا مونږ بیا علاج کی ودا خبر دې کړه دا امام رازم لیکلی هم تو بریم لیکلی قال موسی علیہ السلام تو کلام ان معي ربي سيهدين کلا دا چره نشی کېده دا تاسو کوم خیالات دي دا ټوټلی غلط دي ان معي ربي یقین ما سرا زما رب دې سيهدين ما تبلار د خلاصي خي او ما ته زما رب ویلو چې په دې لار باندې ځه او دشمن راغی الله خو دې ویلو دا بس په دردل کې دي شي الله دې وینو تا بس فرعون درځي اولایتو ګور کنه چې شپې دی بوده تاسو بس دردل کې دي شي ناغه د مخ کې نه او د ذهني طور تیارې دل بګارو قال موسی علیہ السلام وی د خپل قوم د خپل صحابه د خپل ملګرو دا امام طبری وی ليس الامر كما ذکرتم کلا لن تدركوا خبره دا څنګه تاسو وای اغه چره تاسو نشی لاندې کوله لا یدرککم سمرقندی وی اغه تاسو نشی لاندې کوله امام رازی وی د دی وهم موسی علیہ السلام په دوه طریقو سره دفع کو او دا خپل خبره په دوه طریقې مضبوط کړه یو دا چې انما ی ربي زما رب ما سره د ما امداد وکي هغه زمواري هغه زبر امداد کوم دویم دا سيهدين دویم دا خبره ما تبلار د خلاصي خي شاته فوج دی مخه د دریاب دی ما تبلار خي د ما رب ما سره دی سچل بما ذخي ان معي ربي سيهديني یاد غورځې دلی دا کني سيهديني نن ولې زیر راغله تاسو صيغه نشته ده سيهديني ما تبلار خي ما ته لار دا به څه معنا ده یګن ما سره زما رب ملګری ما تبلار د نجات خي فرعون نو داغه د قوم نه د بچ کېدو لار ما ته خي طبري لیکي سمرقندیم وی سيونجيني ما وجګي ما تبلار خي د خلاصي ابن کثیر رحمه الله لیکي چې چره تاسو ته دا فرعون در رسیدي نشي یریږم
الله موږ سره ملګری دی. هغه ما ته حکم کړو چې په دې لار دې زه روان شم. الله ما ته ویل هو الذي امرني ان اسير ها هنا بكم وهو لا يخلف الميعاد. هغه د خپل وعده خلاف نه کی، هغه وی چې په دې لار باندې ځي. نه موسی هارون علیه السلام فی المقدمه هغه د بنی اسرائیلو په مخکنه ټولګي کې و، د ګروپونو کړو موسی علیه السلام کنه، او سره یوشع بن نون هغه د فرعون د قوم نه چې کوم خلک مسلمانان شي کنه هغه سره موسی علیه السلام په ساقه د هغه رسته ګروپ کې و. نه چې هغه خو مخ کې دي کنه، یوشع بن نون دا کسان خو مخ کې دي، نه نه کسان چې مسلمان شي هغه خو مخ کې و. هغه دا خبر وکړه موسی علیه السلام ته، اې دا الله نبی ته سوي چې په دریاب باندې مونږ ورشو. هغه ته او کنه په دریاب باندې ورځي وي او د نام وخت راو فرعون و جنوده دا غل خیر راجم شوه الګ اون د بس فاصله وا. نو حکم کو دغه وخت الله موسی علیہ السلام د جبر خپل همسا باندې دریاب وها چې هغه و نه دریاب بیل شو. د دې کې ته ورځه د اختصار کړل رسته به وي چې یوشع بن نون پکې دغه سي لاړه ناروغ پکې وته نور یې دل نه ورتل په نبی او د وی چې همسا رو بغوله په دریاب کې وی غدا هتلې. ابن کثیر لیکي درا بشي مخکې داسې صحابه کرام سلام شو تاسو یو جنگ کې به تاسو ولولې چې هغه مخامخ دریاب په دشمنو آس په دریاب ورواچولې. دریاب داسې کلک شله کده سړک هغه په خپل ټپاره کو صحابه باغې پورې وتل. هغه جو کسر هغه دا خو انسان نه ځان نه مخلوق دی دانګي و دا په مونږ متابع کی نه الله کرامات ورکی ولي ولا. فوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فوحينا الى موسى نو وحي وکړه موسی عليه السلام ته انا درب چې وها بیا سواکل بحر په خپل همسا باندې دریاب د مخه ته چې دریاب دې لروبه او د همسا فن فلقا نغ دریاب جدا شو. فکان کل فرق نشوار ټوکړه د وبو کتو د العظیم پشان د لوی غر ته جوړ شو. او سر سید احمد خان وی چې نه مړه او تر ګټو پوری وبوي سړیا الګا دا کتو د لازم څه دوی ته د په بھارا به باندې نه پويږي کنه ابو تا وخره. امام رازی وی چې الله مخکې قول بیان کو دا چې انما ربي سيهدين نو پسې طریقه بیانې چې څنګه الله د دلارو خلو څنګه نجات ورکو څنګه دغه دشمن تبا کو وګوره کنه دا الله د قدرت کرشمه وګوره. او د آیت نه معلومیږي چې معجزات د سیدنا موسی علیہ السلام په اختیار کې نه و، په دې وجه خو د وحی انتظار کېو کني په خپل سمي ول امسان را خلاصوله همسا خود سره وکنه په اختیار کې خو نه وکنه چې کله غوړی را پریدي ویل بس او یې په ډانګونو نه بیلېږي خلک وي چې الله یې بیلې ټیک به بیلېږي دا مطلب غلط دی. فوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق نو وحی وکړه موسی علیہ السلام ته ان د دې خبرې اوخه پر خپل همسا دریاب فانفلق نغ بیل شو چې څنګه ولغه روبه غول نه بیل شو. الله ته حکم وکړو فضرب دا پکې حذف دی کنه فضربه بالعصا فانفلق البحر چې الله دوی اوخه نغه اوخه چې وی وخه نغه بیل شو سشي بیل شو دریاب بیل شو کنه. او دا دغه معجزه وا او دا ډېر لوی احسان او ډېر لوی نعمت په بنی اسرائیلو چې شاید دشمن یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی سکه اوسره پکما بوز دی. هغه خبره دی کې دا امام رازی لیکلی او طبری لیکلی دریاب کې دی اختلاف پیدا ہے چې وسو کو چې سو کې لور هدل وسو کو نو بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام ود چې ورنن وځي ودا نټول نو ورته لبس یواد یوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض في البحر هغه ورنن د دریاب کې یوشع بن نون هغه د نفس بیان بشوم حتی عبر تر دې چې پورې وت بیا ثم رجع الیهم بیا دی لراغه چې لکه راځي مړه خو به لړ مراله راځي کنه نیاغي نه تلم. موسی علیہ السلام فقال موسی للبحر ان فارق لي موسی علیہ السلام یو دریاب ته وای چې جدا شه کنه ناغي ما ته حکم نه لشي بهر کې د تفصیلی خبرې کړې بیا ته الله حکم وکړي چې دریاب له رو بغاو چې راوي بغونه جدا شو. دول اسلاره په دې کې جوړ شوې د هر خاندان لپاره د هر قبیله لپاره ځان لار جدا جوړ شو.
هغه کتل پدې کې هغه اوبو چې داسې ودرې دیوالونه که نه نی پکې یو بل ته کتل چې پلان کې ډله هغه روانه پلان کې ډله هغه روانه ده. امام رازي لیکلي دی سند د دې نشته دی. او ځمکه لاندې بالکل اوچه ده ډونګې دریاب د سوچ کوه پکې لاندې ځمکه اوچه ښکاره شوه دی ښایي اوس د بعدې کسانو څیزونه جوړ کړي داسې کتی شي سړي ته هغه څیز رامخې ته شي. دې کې بعضې کمزورې خبرې دا هم دي چې فرعون اس وي هغه ته نه نو جبرئیل اسلام دا اس په وله راوسته په اس په راغی هغه دا خو اسو هغې چې اس په وي نه منډې کړه ورپسې چې ښه د اوبو منځ ته شي اوبو ته یې ویل چې راځئ پې نه هغه ټایم کلمه وی که نه چې زه د رب د منم زه په خوله کې ما خټه کېښوده دا ټول امام طبري دلته لیکلي ټول روایت تفصیلي روایت تفصیلي چونکې ما طه کې او اعراف کې وضاحتونه کړي دي نه بیا هغه نشو کولی طبري دلته کولو کې سندونه وګوره سندونه دې ټول موقوف دي چې د تابعي ولاړ دي کې چې د صحیح سند سره حدیث نشته. دا خبره د فرعون اغشتو طبري په تفسیر کې چې دا لار خو ماته جوړه شوې ده ورځه پې وي دا طبري کې شته بلا شي پاڼې پای کې ډکري په دې روایتو باندې. محمد بن اسحاق وی چې الله دریاب تر شپې نه مخکې نه ویلو چې تا موسی به تعالی غرا بغي موسی چې لمسارو بغي نه بیا جدا شخه فنفلق له بیا شه نشپه دریاب د هان د تیرګ سار چې موسی السلام علیه او رب غول نه جدا شو سو ګوي دا ټول ابن کثیر دا روایت لیکلی چې دریاب دغه فنفلق علی ابا خالد بحول الله دغه دریاب نوم ابو خالد دی هغه ته وی اے ابو خالد برخشه جدا شه زما د بار د الله په حکم شابه هغه کونیت وي د دریای نیل کونیت ته ابا خالد ابن کثیر لیکلی می په غزه باندې بیل شو نکت تود العظیم کل جبل الکبیر لوی غرته جوړ شو لوی دیوالونه ته جوړ شو اتا خراسانی هو الفج بین الجبلین د دوه غرونو مې کې څنګه لار جوړ شي کنه دغه هان جوړ شو نه دا ابن عباس وی دولس لارې جوړ شوې لکه طه کې 77 کې ویلو فضرهم لهم طریقا فی البحر یبسا جوړه کوله دریاب کې دي د پر لار اوچا شو کنه لا تخاف درکا ولا تخشا مې یریږي د لاندې کېدو نه فرعون تا لاندې کوی نشي او مې یریږي د ډوبېدو نه اوبه د باندې نه راځي سړیا ما نیولي دي الله وي ما ودرولي دي فکانا کل فرق کالطود العظیم نشوا هر ډله د اوبو پشان د لوی غر فرقه د اوبو ټوټې شوې که نه چې دوله شوې نه په هغه ځای باندې ودرېدې په بره لړې په اخوا نه خورېدې په بره بدلې په بره بیا تلې نه ودرېدې لکه دیوال شوې اوبه چې به داسې روانې دي نه به داسې په ځای په بره روانې شوې نه بیا که تر ګیټې وې نه بیا صحیح وه که مې چې لاندې پاتې شوي خو صحیح دا خبره غلطه ده هغوی جوار باټاو سړی هغه اصل کې د معجزې نه انکار کوي صفا خبره دا ده معجزه مني نه که نه دا خوی د غوښه نه دی که نه معجزه ولې نه مني اهل سنت والجماعت څه کې د معجزات د انبیاو برحق دي کرامات د اولیاو برحق دي خو هغه په دې وجه هغه الهه نه دي کرامت د ولی په اختیار کې نه معجزه د نبی په اختیار کې نه داسې خدایان خو نه شي یو سړی ولی شو نه دی خدای شو دا نظریه دی غلطه ده نشو هر ټوټه د اوبو کله چې موسی علیه السلام وواله پامسا باندې دریاب و نغه ډېلوي غر ته جوړ شو امام طبري لیکلي فکان کل طائفه من البحر لما ضربهم موسی کالجبل العظیم کالطود العظیم کالجبل العظیم وګدو اوبو بیا شوي رورا نیغ دیوال نه ودرېدل بني اسرائیلو پر خپلو سترګو دا منظر لیدلی دی براخ جدا شو فن فلقه جدا شو ان فلقه جدا کېدل ښه شلیدل سورة الفلق تم فدې وجه فلق وی کنه چول نه دیوال نه جوړ شو د اوبو دیوال نه جوړ شو ها بني اسرائیل روان دي پکې د اوبو په دیوالونو کې روان دي میاس کې لار اوچه ده وازلفنا ثم الاخرین شادنا لخر خو لګېدلی دی که نه وازلفنا ورجخل مونږه سما دغه دی ته الاخرین هغه نور رستني سما دی ښه سما نه دی سما
وازلفنا او راز نزدې کړل مونږه سما دغه ځای ته الاخرین هغه وروستني دیم ته نه بار کړل. بني اسرائیل مې هر بته ور دی کې روان دي دی روان شو پورې وتل هغه نورو پسې مونږ رامینځ ته کړل دی وتو کې شو دی مینځ ته شو نه مونږ بوته ورا برغ شه اروسی سو کو بني اسرائیل هغه وګنه فرعون وګنه امونږ پسې هغه نور را جوړ کړل ادي هو وتل او به پیراله وازلفنا اور نزدې کړل مونږه سم د غزې ته الاخرین نور رستنی په دې درو آیاتونو کې د فرعون د غر کې دو منظر تا تخریب وازلفنا وقربنا طبری را نزدې کړل مونږه سم یعنی هنالک د غزې ته الاخرین ارستنی سوګو ال فرعون والا چته معنی نزدې کړل دغه دریاب ته ورمخ کې مکللو تا قران کې وینه وازلفت الجنه جنت پر نزدې کړي چې متقیان وتا دی متراجو کړلو یو ته زمکه راخلي چې هر څه کړي خداغه اجلو فرعون ګوره د دربار نه راکوز کو د خپلو تا ته وې کنه د عزت د ځای نه راکوز کو او په دریاب کې ورمنډي دا وې په خپل لاسه چې دوه پیغمبرانو له الله ولګل د نه منله معجزې ولې دې نه مني واته قسم عذابونه سزاګانې به دې نه مني ستا یو علاج دی بس تا یو علاج تا د خسرې لوړو نشي سمرقندلی کې جمع ناهم فی البحر حتی غرقو دی مونږ په دریاب کې را جمع کړل تر دې چې دی غرق کړی شول ازلفه او مدینه مزدلفه وته کني خلک به جمع کیږي جمع کېو ته مزدلفه وی وي نو پدې کې بیا درو طریقو سره توجیهات دي امام رازی لیکي چې دا مونږ بنی اسرائیل ترا جوړ کړل یا مونږ خپلو کې دا برخ کړل چې یوم پکې بچ نشي یا دریاب کې مونږ ټول رابان کړلو قدمناهم الى البحر ومن الناس د خلقنا د بنی اسرائیل نه د نور نما بیل کړل دی په دریاب کې مې غیر کړلو ارسم په تور تیار کړلو اریان دریانو چې وسوکو وانجینا موسی مما هو اجمعین دې کې بس دریاب کې غیر شول نه ډوب شول نور دینو کې بیا دادی فنبذناه فی الیم وهو ملیم هغه ټیم به د اوازونم کې چې رب ز ایمان وروړم پرب د موسی او د هارون او انا من المسلمین در مسلمانانو نه ما غټم دا وی فرعون دغه وخت دغه چې بیا والے چې اوس ایمان وروړم او مسلمانې کما اوس خو به د ور خطیر دي په وخت ځان کدن کې اسلام نه قبليږي توبه نه قبليږي په حالت د غرغره کې چې ساده عالم مریلا اسلام نه قبليږي توبه نه قبليږي په وخت د عذاب د لیدو کې توبه نه قبليږي مخکې به توبه یې څه کنه وانجینا موسی مما هو اجمعین نجات ورکم موسی علیہ السلام لو هغه چاله چې دا غسرو اجمعین په یړه باندې نه پته ولګی دا څوک چې د نبی مرګرتیا کی داغه د میشن مرګرتیا کی نه الله هغه بچ کی هغه نجات ورکي څوک چې د نبی دشمن دی داغه میشن ته رکاوټ جوړي دا الله هغه نبی نسی دا الله توحید نه منین الله هغه تبا کی لکه فرعون چې تبا کو نه اے قریش تاسو وګورئ کنه تاسو چا په لار روان یې تاسو د چا کردار کوي تاسو د موسی السلام په لار روان یې کنه د فرعون په لار روان یې رسول الله سلام ته تو ګوره موسی السلام باندې سمت تکالیف الله غسنګ برداشت کړو تصدق دی واقع نه سبق د فرعون اون د غټ دشمن هغه تسسنو ویلې واغه دشمن بیا الله سکو کم دیته ورسو دای کې سبق دغه کنه دا ازغونه چې قران کیسه کې بزاو مې ډېر خوګه کیسه و دای کې سبق د سجدا کو سپیروانو خلک سره اړه کې وغه په یو تصویر خپل آیسته اړو کې نام خلاص شو ولې غسپیتو بیګاو کنه سپیتو بیګاو دغه په سبق دې سپیتو مکه به د خپل مو دوا کنه غشته شي نه بخلا شي نه هر واقعیا کې سبق یې د قران واقعیت د ډېر ډونګې دي د کتاب سنس د سمه سيزونه د کړه پالیټکس د بګز د کړه پیرون پالیټکس دی وکاتو ګندي سیاست چې خپل مخالف سره سره کوي په کومه طریقې شرمو نبچګل مونږه موسی عليه السلام او د غملګری نه فرعون پته شو داغه نه بچګل د غر کېدو نه بچګل اپ یو ځای مې ټول بچګل ملګری د موسی بنی اسرائیل نه یاد کړی ولې پای کې غوسه سره سامری قبطیان بلا قسمه خلکو کنه دا میکس اچارو ها ټول بنی اسرائیل نو سوچا جادوګر ایمان نو قبول کړي خیم نمونه درستو علما ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق المونگا غرستنی او پسې فرعون او دغه ملګری مونږ دریاب کې غرق کړل دغه دریای نیل کې
ان فی ذلک لآیتا یقین خامخا په دې واقعه کې نمونه د عبرت ته د خلکو دپاره وما کان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثر د خلکو نه ایمان لرونکي دي بیا ایمان نه وروړي دا وګوره دا واقعه ولستا وی قتل چې څه وخت دعوت او تبلیغ چلیږي خلک نه ټیکېږي نه الله بیا تباه کوي لیکن دا خلک بیا هم د دې نه عبرت نه اخلي دي سمیږي نه لآیتا لعبرتا لمن بعدهم درست خلکو دپاره عبرت دی علامتا علی قدرت الله تعالی قرطبی وی آیت مانا دا دی قدرت الله د قدرت علامت نه خدا دریاب تو ګور عجیب نه خدا الله په حکم باندې څنګه بیل شو او چې ته یو ځای شنه څنګه یو ځای شو دې ته وګوره دا وړه خبره ده وبو ته دایسم نه وي تورشه لوټو تکا تکا خوش الله کله وګور دغه بو ته به هلاک کی رابر بشي لکه فرعون ابن کثیر فی هذه القصه د واقعیا کې څنګه ناشنا عجیب سيزونه تاو قتل عجیب سيزونه مار پکې سمه د لرګینه مار غټ جوړ شوی ناشنا عجایب پکې او د الله امداد څنګه کو د موسی علیہ السلام هغه څنګه امداد کو فرعون څنګه تبا کو وما کان اکثرهم مؤمنین نه ډېر د خلکو نه ایمان لرونکي امام طبری وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم استاد د قوم نه ډېر خلک ایمان پتام نه لري ځکه ما تر مخکې نه پته دا چې دی به ایمان نه وروړي سمرقندی وی تصدیق کوونکي دین دی داخله کو تصدیق کوونکي نه کا اکثر پدې کې مؤمنان نه الله بدی بیا نه تبا کول خو اکثر پکې بې ایمان ځکه خو الله تبا کړل ابن جوزی وی چې مصر والا یادي چې اکثر د مصر والا نه مؤمنان نو بس اسی بھی پکې ایمان راوړو خیربیل پکې ایمان راوړو د فرعون والو نه فنا ماشتا چې کوم وا فنا الماشتا فنا نوم دې دغه منګز وخون کی جینې او مریم دغه بوډه نو چې موسی علیہ السلام ته قبر خو د یوسف علیہ السلام بدا یو څو کسو مؤمنان دا مقاتل خبره دا مقاتل دروغجن دي تفسیر کې رښتینه نه دي حدیث کې دروغجن دي تفسیر کې صحیح دي محدث نه مفسر دی کنه بیزاوی ویلی کی بنی اسرائیل خو نجاتو مونتو خو ظالمانو دینه پس د غوای عبادت شروع کو د سینې خدای جوړ کې دایم وی چې مونږ ته الله او خیر ښکارا مونږ باندې ایمان وروړو ځکه الله وی چې ما اکثرهم مؤمنین په دې خبر کل چې دی برستو ګورې د ایمان نوړي داخله کو دغه چې سبا کې قبطیان دی بګی کنه د مصر نه پکې وړي دی بل لانجه جوړي دې کې تنبه وا ما تنبه د پاره تنبیه د پاره دی چې اکثر ګوره په دې کې دړنه ایمان نه لري سبا کې منافقین هم دی ګوره دلته امام قرطبی بیا ډېر تفصیلی لیکل کړي د په دې وجه ځکه چې فرعون د قوم نه یو څو کسان ایمان راوړو یو حزقیلو اسو چې لور داغه آسیا د بل فرعون لور وکنه دا یو فرعون په نکاح کې وا یو فرعون دلخو ضرور د خور نه پیدا شو فرعون یو بګدا سم ده نو د بل فرعون لور و د بل فرعون په نکاح کې وا امرات فرعون مریم وا بنت موسی العجوز الذي دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام دغه یو څوک ایمان راوړو نو ټول اکثر کافرو اکثر بې ایمانو وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا ستارب خامخا زور ور دې مهربان دې ستارب زور ور دې هغه دشمن تبا کولی شي فرعون تو ګور کنه سی وسر وکړو ستارب زور ور دې قادر دې فی انتقامه د په بدل غستو کې دا غچان چې کفر کی دا غن انکار کوي او دا غد رسولانو تکذیب کی نه الله دا غن بدل غستی شي یقینا ستارب زور اور دې قادر دې په نعمت المنتقم دې د خپل دشمنانو نه انتقام غستی شي وای نه غسته شو فرعون سره زو وکړو الرحیم مهربان دې چې نجات ورکو دا انه هغه کسان چې د خپل رسولانو نه نجات ورکړي غیر نه پاګیوان مهربان دې د غر کېدون او د عذاب نه بچ کړل عذاب او غر کېدل چې پي کې دا کافر اخته کړل الله بچ کړل کنه وګوره نو موږ له پکاره چې موږ د انبیاء مشن راټینګو موږ د فرعون په لاره تل نه دی پکار موږ به تبا شو غرق بشو الرحیم مهربان دې سمرقندوی پاغه چا باندې چې توبه وکاږي الرحیم مهربان دې به اولیاء په خپل ملګرو په خپل اولیاء باندې الله مهرباني کوي
دا واقع و د فرعون د ډوبېدو ښه رستو نو ویل لفظي معنی ته وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ مونږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان د دې خبرې اسر بعباد چې د شپې بوده د ما بندگان انکم متبعون یقینا تاسو پسې به درتل کېدی شي فارسل فرعون نو لېږل فرعون فی المدائن په ښارونو کې حاشرین ډنډورچان یې لکه راجمع شوي کسانو خو دانګلي دي ان هؤلاء دی ورسره وویل فرمان کې یقینا دا بني اسرائیل لشرذمة قلیلون خامخا یوه معمولي غونته ډله ده یا ما دا ما تقریر ښکاري چې کله د فوجیان راجمع شوي دي خلک که نه دی ورته تقریر کوي چې لکه ګوره دا ځانرډي کې دا ډېر بېکاره خلک دی ګورئ او دا ټوپکې خو ډېرې صحیح دي که نه دا به داسې واغسي دا هغه ټایم د بیان ما ته ښکاري دا خامخا معمولي ډله ده وانهم لنا او یقینا دی مونږ له لغایظون خامخا غوسه کوونکي وانا لجميع حاضرون یقین خامخا دی مونږ یو ټول هوښیاران یا مونږ ټول وسلو والا یو هر سړي سره وسله ده هغه بې وسلو دي مړه بار روان دي دې سره څه دي کونټې مونټې دي ورسره موسی علیه السلام سره لرګي نور سره څه دي فاخرجناهم نا الله وی مونږ دا فرعون روباسل من جنات وعیون د باغونو و چینونه و کنوزونو د خزانونه مې راویستل و مقام کریم او د فایدهمندو ځایونو نه الله چې شرموي نه بیا رابار کړي روزوي کذالک دغه شان خبره ده همدغه شان ما وکړه رابار مې کړه د هغه تخت نه بیا راکوزي و د دریاب په خټو کې بیا منډي وورثناه ورکړل موږ دغه په زمانه کې بني اسرائیلو ته فاتبعوهم روان شول دي پسې فرعونیان مشرقین د نورختو په وخت کې فلما ترى الجمعان کله چې دواړو ډلو یو بل ولیدو یو خوا د فرعون لښکر دی بل خوا د موسی علیه السلام ملګري دي پکې رنګ خلک دی قال اصحاب موسی ویل ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکون یقین مونږ خو لاندې کړی شو قال هغه ویل کله داسې نشي کېدی مړه دی موږ نشي لاندې کولی دا ستا وهم دی ولې ان معي ربي یقین ما سره زما رب دی سیهدین خامخا ما ته به لار ښیي د نجات الله وي په دې ځه نو الله خو ما تباه کوي نه فاوحینا الی موسی نو وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان اضرب د دې خبرې چې وخا بیا ساکل بحر بخپل همسا باندې دریاب فانفلق هغه جدا شو فکان کل فرق نشوار ټوکړه د اوبو کتو د العظیم په شان د یو لوی غر واضلفنا ثم الاخرین رانږدې کړل موږ دغه ځای ته هغه نور خلق وانجینا موسی خلاصې ورکړه نجات ورکړه موږ موسی علیه السلام تر ډوبېدو نه ومن معه اجمعین د هغه ټولو ملګرو له د فرعون نه مې بچ کړل د ډوبېدو نه مې بچ کړل ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق کړل موږ الاخرین هغه نور خلق سو فرعون ډوب شه ختم ان فی ذلک یقین په دې کیسه کې لآیة خامخا عبرت نصیحت زکه فرعون کې غما وما کان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثر د خلکو نه مؤمنان بېمان دي اکثر وان ربک بېمان په دې چې اکثر فرعونان دي سړیا وان ربک یقین استرب له هو العزیز الرحیم خامخا غزور ور دی او سم ګوري عزیز دی فرعون شټ په مات کې ګوري څنګه چې داغه مات کړو سمجھا الرحیم مهربانه دی گزاره سره کې شروع نه ماتي سبحانك اللهم